सर्वेख्तमा रुपए दा ज़कात थे। न द ज़कात तफसील दा
سو مسائل دي. نو نن زما اراده دا ده چې دغې میاشتې سره تړلي کومې خبرې چې دي د هغې بیان تاسو ته وکړم او زکات دا موضوع دا به په ځای باندې پاتې شي. انشاءالله که زندګي و مرګي بیړه ونه کړو زندګۍ وفا وکړو انشاءالله چې ته بله به په باندې باقي د زکات چې کوم تفصیلات دي هغه بیا انشاءالله هغه به ذکر کوو. اوس دا کومه میاشت ده چې روانه میاشت ده د شعبان المعظم کومې ده چې پښتانه د شوقدر میاشت وایي. دې میاشتې سره تړلې څو ضروري خبرې. یو خو دا چې په دې میاشت کې کوم چې ده دې میاشتې 15مه شپه ده نصف شعبان ورته ویل کېږي. هغې ته شب قدر هم وایي، د قدر شپه ورته هم ویل کېږي او شب بارات ورته هم ویل کېږي. دغه شپه دا یو خاص اهمیت لري. حدیث مبارک کې راځي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا فرمایي وی زه یو شپه راویښه شوم راپاڅېدم نو چې ومې کتل د دواړو جهانو سردار په خپله بستره مبارکه کې موجود نه و، پاڅېدلی و. وی زه بهر راووتم، بهر مې وکتل خو نبي علیه السلام بهر نه و. نو وی جومات ته رالم، جومات او د نبي علیه السلام د عایشې ابۍ حجره الله تعالی دې موږ ته دیدار بار بار نصیب کړي. دا پیوست لګېدلي بلکې د نبي علیه السلام د کور نه د عایشې ابۍ د حجرې نه جومات ته یو دروازه وه. عایشه به وایي زه راغلم جومات کې مې وکتل چې کېدای شي د دواړو جهانو سردار جومات ته تشریف وروي. وی جومات کې نبی علیه السلام موجود نه و. وی ما سره فکر شو نو عموما چې نبی علیه السلام به نو نو دا به د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کره تللی او ځکه دا د نبی علیه السلام کشره لور وه، په دې باندې د دواړو جهانو سردار ډېر زیات مین و. په ټولو لویانو کې فاطمه دا نبی علیه السلام ته ډېره ګرانه وه. وی ما وی کېدای شي فاطمې کره لاړ وي. نو وی زه راغلم فاطمه مې د خوبه راپاڅېده، علي صاحب هم راپاڅېده، د دوی بچیو حسن او حسین ماشومان هغوی هم راپاڅېدل. وی ما وی چې د ټولو جهانو سردار دلته راغلی. وی وی چې دلته خوب نه دی راغلی. وی بیا راسره غم شو چې یاره د نبي علیه السلام دشمنان خو زیات دي، یهود دي، مشرکان دي، منافقین دي، چې د څوک ورته نقصان ونه رسوي. د الله پیغمبر په دې شپه چېرته تللی دی؟ نو د نبي علیه السلام په معجزو کې یوه معجزه دا وه چې نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه به خوشبو تله او نبي علیه السلام به چې په کومه لاره باندې لاړه په هغې باندې به باقاعده خوشبو محسوس کېده او صحابه هغوی به وی چې کله به نبي علیه السلام موږ ته پته نه وه چې کوم خوا تللی دی، موږ به دغه خوشبو نه معلومول. یو صحابي وایي یو ځل مې نبي علیه السلام کور وکتو نو کور کې هم نه و، جومات کې مې وکتو جومات کې هم نه و، د مدینې بازار کې مې وکتو بازار کې هم نه و. وایي چا نه مې تپوس ونه کړو، بس وایي په یو لار باندې په یو ګلۍ باندې د خوشبو پسې روان شوم. وایي چې بهر ووتم د ابادۍ نه وایي په یو باغ کې د دواړو جهانو سردار تشریف فرما. نو دا د نبي علیه السلام معجزه وه، په هغه لار باندې به خوشبو وه. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او حسن او حسین ماشومان دي دا او علي صاحب کرم الله وجهه دوی روان شول په دغه خوشبو پسې نو مخامخ د بقیع مقبره ده. الله تعالی دې موږ ته زیارت نصیب کړي. لس زره صحابه کرام جلیل القدر صحابه په هغې کې دفن دي. وی د بقیع مقبرې ته لاړو چې وکتل د بقیع مقبره کې
په یو شاړ ځای کې د دواړو جهانو سردار په سجده باندې پروت دی، نسکور پروت دی او دغه آیت تلاوت کوي او جاړي او داسې جاړي. عایشه به وایي چې د سینې دا اواز یې داسې ولکه دا کټوۍ چې جوش وي او دا آیات تلاوت کوي. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. دا آیات تلاوت کوي چې یا الله که چېرې زما د امتیانو ته چې ستا بندګان دي که دوی ته ته عذاب ورکړې نو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس کولو والا نشته، تا ته اختیار دی. وان تغفر لهم خو ربه که معافي کړي ویې بخي نو ته غفور رحیم یې، بیا تا نه څوک تپوس کولو والا نشته. دا د قرآن آیت دی، دا یې تلاوت کولو. فاطمه رضی الله تعالی عنها وایي زه پرې د پاسه ورپرېوتم، وایي ما د دواړو جهانو سردار ته وایي چې اباجان ته ولې دومره جاړې؟ چا درته تکلیف در رسولی، چا څه نقصان در رسولی، څه چل شوی دی په دې نیمه شپه کې دې شاړې ته راغلی، مقبرې ته راغلی و، جاړې الله تعالی ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی راته وفرمایل فاطمې وی جبریل علیہ السلام راغی او ما ته وی چې نن د شعبان 15مه شپه ده، د شب قدر د میاشتې 15مه شپه ده، شب قدر دی، شب بارات والا شپه ده او نن الله تعالی وایي چې ډېره مبارکه شپه ده که چې د امت دپاره د خدای نه بخښنه غواړې نو نن درته موقع ده د الله نه بخښنه وغواړه. نو وایي زه راپاڅېدم او ما وایي چې داسې ځای ته لاړ شم چې هېڅوک نه یوازې په خوشي میدان کې الله تعالی ته وجاړم او الله تعالی نه د خپل امت په حق کې مغفرت دعا وغواړم. نو دا هغه مبارکه شپه ده چې جبریل راځي او د دواړو جهانو سردار ته وایي چې پاسه او په دغه شپه کې الله تعالی دعا قبلوي. نو بل حدیث مبارک کې راځي حضرت عیسی علی نبینا وعلیه السلام، عیسی علیه السلام داسې بهر وتلی و چې ویې کتل یو غر یې غر ته یې وکتل، حیران شو. بعضې وخت سړی چې داسې د غریزې علاقې ته لږ شو د الله تعالی دا قدرتونه او دا غټ غټ غرونه دې ته نظر وکړي نو یقینا چې سړی حیران شي چې خدای پاکه دا څه ښکلې سندرۍ دې پیدا کړې ده. انسان چې یو کوټه جوړوي څومره خواري او محنت کوي، ربه تا څومره غټ غټ غرونه دا دې پیدا کړي جوړ کړي دي. نو عیسی علیه السلام دې غر ته داسې په تعجب کې و، حیران و، کتلې نو دې نظارې ورته ډېره مزه ورکړه، ورروان شو دې غر ته. پیغمبر ته الله تعالی طاقت هم ورکړی نو د غر سر ته وخوت. چې د غر سر ته وخوت ویې کتل د غر په سر باندې داسې د هغې غره یو څوکه وه. اکثر غرونه خو بیا بل هوار وي، خو د دغې غر څوکه وکې وه او په هغه څوکه باندې داسې یو ګټ داسې پروت و لکه د لاس باندې چې داسې کاسه ورته کېږي، داسې یو ګټ داسې ورباندې نسکور پروت و. عیسی علیه السلام چې هغې ته وکتل نور هم حیران شو چې ربه ناشنا قدرتونه دي. عیسی علیه السلام هغې ته تعجب کړي، دې کې زلزله راغله او دغه ګټ دا غر وخوځېدو او هغه ګټ لاندې پرېوتو پړی، کوم ګټ چې نسکور هلته پرېوتو. دننه چې عیسی علیه السلام وکتل په هغې کې یو انسان ولاړ دی د الله تعالی عبادت کوي، نفلو کې دی یا د الله تعالی په عبادت کې مشغول دی او ښې مزېدارې اوبه او انګور دا ورسره پراته دي. اوس د الله تعالی قدرتونه دي څه ناشنا نه ده، څنګه چې الله تعالی د مور په ګېډه کې چې انسان د څلورو میاشتو پوره شي نو الله تعالی پکې روح ور واچوي او بیا پیدا کېږي انسان 9 میاشتې، بس دا 15 میاشتې د انسان ته
الله تعالی د مور په خېټه کې د هر یو سہولت ضرورت دا پوره کوي. عیسی علیه السلام وی ربا دا خو ستا قدرت دی، دې ته خو نه حیرانېږم چې په دې ګډ کې دننه دته ته خوراک ورکړې او دې ستا عبادت خو حیران تعجب په دې کوم چې ربا دې بنده ته هغه نه تاسو په عیسی علیه السلام وستا څومره وخت کېږي چې د خدای عبادت کې دلته هغه وی 400 کال څومره 400 سال. عیسی علیه السلام تعجب په دې کوم چې 400 کال د په تنهایی کې د الله تعالی عبادت وکړو چې ته ته الله تعالی څومره اجر ورکړي. مونږ هم عبادت کوو په کې کوم خادي راځي او خوراک سکاتو او دغه بس د هر سنه سر نه یو نه غمشته نه خادشته نه د چا تاسو پوښتنه شته نه دیالي مزدوري شته، بس د الله عبادت کوي نه پکې ریا شته. نو چې رب نور سم کال داسې ستا عبادت وکړو دلته به ته ورکې څومره اجر به درته ورکړي. الله تعالی ورته ته دې ته حیران او د دې عبادت ته پس کېږي د دې اجر ته پس کېږي چې ته به خدای څومره اجر ورکړي. الله عیسی علیه السلام ورته وی اورله الله تعالی ورته وی عیسی علیه السلام دا پرېږده وی د اخر زمانې تا نه وروسته چې کوم پیغمبر را روان دی محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم وی د هغه یو ادنا امتی وي، یو ګناهګار امتی وي، یو کمزور امتی وي. خو چې کله هغه د 15 شعبان په شپه باندې کومې ته چې شب قدر وایي موږ پښتانه ورته د شب قدر شپه ډېر مشران ورته د مړو شپه او 400 وی چې د هغې پیغمبر یو ادنا کمزور ګناهګار امتي په دغه شپه باندې د الله عبادت وکړي د دغه انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر وختی. سبحان الله. یو شپه باندې نن د شعبان 14مه ورځ ده سویمه 14مه ورځ او سبا 14مه ورځ ده. نو سبا چې کومه شپه راځي هغه 15مه شپه د شعبان راځي. په هغې باندې عبادت کول د هغې مسلمان د 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب دی. جز د دې دومره اجر او ثواب نه یو سړی خبر شو د هغې باوجود هغه غفلت کوي، غافل پاتې کېږي. د دنیا خو د 2 روپیو د لالچ لپاره که موږ ته څوک وایي نو بابا عبدالرحمن ویلي وو یوه شپه په طاعت نشي روڼولی، یوه شپه په طاعت نشي روڼولی. مال او ملک پسې په هره شپه کار باندې که د 100 روپو څوکیداري درته میلاویږي هغې ته بیا هره شپه سړی وځي که نه څوکیدارۍ ته، ولې چې هغې کې دنیایي د 100 روپو لالچ دی او دا دومره لوی اجر او ثواب چې هغه 400 کاله د خدای عبادت بې ریا په تنهایۍ کې کړی او په دغه یو شپه که تا عبادت کړو الله پاک درته د هغه نه زیات اجر او ثواب دا د الله تعالی پرزونه ده په دې امت باندې خاص کر د نبي علیه السلام په برکت او په وسیله باندې. په دغه شپه باندې 300 خصوصي رحمت د الله تعالی دا متوجه کېږي چې کوم بنده د الله تعالی عبادت کوي. او حدیث کې راځي په دغه شپه باندې د شپې په اخر حصه کې الله تعالی د خپل شان لایقه سره د دنیا او د اسمان سره کوزيږي او आवाज کوي هل من مستغفر څوک بخښنې غوښتنه شته چې وایي چې رب ګناهګار یم هغه چې وایي اوس چې خدای پاک چې وایي چې شته څوک او موږ نه راځو نو دا زموږ کم بختي به وي که نه به وي. نو یو خو د دې میاشتې
متعلق دا ضروری خبره بل نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې میاشتې د 15 نه وروسته څوک روزي نیسي او په دې غرض نیسي چې د روزي رمضان د میاشتې لپاره تیاری کول نو دا په شریعت کې منع دي. دا په شریعت کې منع دي. که اسې څوک د نفلو په خاطر باندې نیسي نو خو ټیک ده، خو که په دې نیت څوک روزه نیسي چې دا څه چل روزې لپاره رمضان روان دی تیاری کو ځان ورته دی دا منع دي په شریعت کې. بل د دې میاشتې اخیری 2 ورځې چې کومې ده کومه میاشت چې روانه ده د شعبان د دې اخیری 2 ورځې د رمضان د میاشتې نه مخکې 2 ورځې دا کومه میاشت چې روانه ده د دې اخیری 2 ورځې په دې کې یو قسم روزه نشته. دا نبی علیه السلام منع کړې ده، نفل روزه به ونه نیسي. لږ په مسله باندې ځان پوهېږي باندې سړی شیخي کوي څه چل کوي شیخي کوي نو مسله دا ده نبی علیه السلام منع فرمایلی د دې شعبان اخیری 2 ورځې چې کومې په دې کې به نفل روزه ونه نیسي. اوس ته وایي چې دا ولې دا ځکه نبی علیه السلام منع کړې ده چې شریعت د هر یو څیز پولې مقرر کړي. څه شي پولې حد مقرر کړي دا یو څیز حد بندي کړي پولې نه دا پولې نه به اړې نه. اوس ته شیخي به نه کوې چې روزې ته 2 ورځې پاتې ته 2 ورځې مخکې څه چل وکړي روزې شروع کړي بیا ډېر پکې شیخان بیا وایي وایي زما خو نن څلورمه ده ستاسو دویمه ده او زما څلورمه ده. نبي علیه السلام وایي نه پولې نه به نه وړې شریعت دا یو څیز پولې سره به ولاړې چې اطلاع راله چې روزه ده روزه کا چې اطلاع نه راغلې نفل به ونه نیسې. بعضې خلک وایي ما نفل نه ته ټول کال چاته تللی وې ټول کال ته چاته تللی وې چې ته اوس نفل نیسې نو ټول کال کې تا ونې نه نیولې پوله به نه وه. دا یو څیز ګوره شریعت کې د 60 مسه ده د څه شي د 60 مسه ده. اوس یو سړی د مرۍ مسه کوي دا ناروا دي دا حرام دي ولې دی د شریعت پوله ماتوي څه چل دی پوله ماتوي. شریعت کې لاس وینځل تر کومې پورې دي سب یو سړی درخه پورې وینځي دی ناروا کوي دی صرف د شریعت پوله ماتوي. خپې وینځل تر ګټوري یو سړی وایي دی تر پټو وینځم دی څه چل کوي پولې به نه ماتې د شریعت. بانګ په شریعت کې د الله اکبر نه شروع کېږي او په لا اله الا الله باندې ختمېږي. که یو سړي د بانګ نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم په زوره وایي ده ناروا وکړه ګناه یې وکړه. اوس بسم الله خو کلمه ده که خو داسې چل وکړو د ګناه وکړه دا شیخۍ مه کوئ. شریعت پوله به نه ماتې. دا د یهودو دا دین دا روان شوی د دین چې د ځانه پکې خلک نو بسم الله هم د بانګ نه مخکې په زوره نه وایه. او که یو سړي لا اله الا الله پسې محمد رسول الله وي اوس محمد رسول الله څومره اوچته کلمه ده خو داسې چل وکړو ناروا وکړو ګناه یې وکړه پوله یې ماته کړه د شریعت. نو چې محمد رسول الله منع دي بسم الله منع دي نو دا پاتې چې ستاسو شیخان ورته ودرېږي هغه چې بیا لا څه سوی نه خو دا بیا هغه په طریقه ولا منع دي دا بانګ پسې چې تاسو کومې ټپې چاربېلې وایي لا اله الا الله بس نو سپیکر په بند کې د بانګ نه وروسته مخکې درود شریف بند نه وایي د جومات کوټ کې بیا کېنه تر ماښامه لږه یې وایه که نه خو دلته کې د شریعت حکم ته الله اکبر نه شروع دی په لا اله الا الله نو په دې کې به د ځانه شیخي نه کوې د ځانه مشروطي به نه کوې دې کې ته دا څه چل کې د شریعت پوله ماتې او پولې به نه ماتې پوله چې دې روانه کړه نو ټول کار خراب شو. نو شریعت د هر یو څیز حدبندي کړې ده. هر شی به په خپله درجه کې ګورو پیغمبر به د پیغمبر په درجه کې ساتي که د خدای درجې ته دې ورسولو تا د شریعت پوله ماته که تا ورته مشکل کوي نه پیغمبر به او ولي به د ولي په درجه کې ساتي د پیغمبر درجې ته نه رسې که د تمام دنیا اولیا را جمع شي د ټولو نه ادنا صحابي چې کوم دی د هغه د خپل خاورې ته نه رسي د ټولې دنیا اولیا چې را جمع شي
صحابه د خدای خپل یو مقام ورکړی ځکه چې هغوی د نبي علیه السلام په مخ باندې نظر پرېوته او د نبي علیه السلام نظر د هغوی په مخ باندې پرېوت. ادنا صحابي دی کعب ابن زهیر نومې دی او ادنا په دې وجه دی چې دا شاعر و. څه شی و؟ شاعر و. او د عربو شاعر دا به ډېر فصیح او بلیغ شاعران ای به ډېره جوړه شاعري کوله. نو دا شاعر و خو ده به په خپله شاعرۍ کې د نبي علیه السلام سپکوالی کولو. څه چل به کولو؟ د نبی علیه السلام سپکوالی توهین به یې کولو او کافر به یې په خپلو هغه شعرونو باندې ګرمول. کله چې نبی علیه السلام مکه فتح کړه نو 1400 کسانو متعلق نبی علیه السلام وارنټ جاري کړ چې دا به بالکل ګرفتار کړي او ویې وچوي. په هغې کې شپږ ښځې وې او ده پکې سړي وو. یو پکې دغه کعب ابن زهیر و. دی چې مکه فتح شوه دی د مکې نه وتښتېدو طایف ته لاړو. طایف دا د مکې نه د میل په حساب سره 80 میله لرې دی. د غرونو په سر باندې بیا اخوا اواره الله تعالی دې موږ ته زیارت را نصیب کړي او ښکلې علاقه د باغونه دي پکې. دی د مکې نه وتښتېدو طایف ته. اسلام طایف ته ورسېدو نو ده په زړه کې دا کرل ویل چې زه مسلمانېږم اسلام قبلوم خو چې څنګه چل به کېږي مخامخ کېږم ما خو ټولو به نبي علیه السلام پسې بدې ردې چا ورته ووایي چې نبي علیه السلام چې دی دا د جرګې ډېر لحاظ کوي د جرګې ډېر خیال ساتي که هغه هر څوک وي په جرګه کې نو چې جرګې په شکل د طایف نه ځان سره څوک واخله جرګه او لاړ شه نبي علیه السلام ته. د جرګې به د دواړو جهانو سردار خیال ساتلو د کافر به ولې نه کافر به او یو زمونږ خلک د جرګې احترام کوي. جرګه کې که درته هر څوک راغلو چې ګوره د دواړو جهانو سردار نه اوچته هستي نشته او هغه ته که کافر هم په جرګه راغلی نو د هغه بیا موږ بعضې خلک ځان ته ډېر پښتون وایي نو چې جرګه ورته نه شي نه 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 هېڅ شی نه دلته هېڅ شی دا څه شی دی دا لویي ده دا څه شی دا تکبر دی او چا چې د جرګې سپکوالی کړی دی او چا جرګه رد کړې ده کورونه یې روان پراته دي او په خپل ژوند باندې خپل وطن ته واپس نه دي راغلي. وګرځئ په دې علاقو کې وګورئ چا چې د جرګې به ډېر احترام کوئ که هر څوک دلته رالو نو د الله پیغمبر ته به که کافر هم په جرګه کې رالو هغه بیا نو دی د جرګې په شکل رالو نو نبي علیه السلام ته داسې نه وایي چې زه کعب ابن زهیر ورته وایي د الله پیغمبر که کعب ابن زهیر راشي او ایمان راوړي نو ایمان به یې قبلېږي. نبي علیه السلام ورته یو ایمان به یې قبلېږي وایي ښځه نو زه کعب ابن زهیر موضوع کلمه شهادت وی او ایمان یې راوړو. یو د ده هم د کمې درجې صحابي دی حبشي چې هغه د نبي علیه السلام تره امیر حمزه رضی الله تعالی دای نه صرف وجره بلکې هر یو اندام یې د هغه کټ کړی او دا نبي علیه السلام ته دا تره ډېر ګران او د ترې دا ایمان چې راوړو دا د غیرت په وجه باندې راوړل. کافر و کور ته راغی ښکار ته تللی چې کور ته راغی په کور کې ورته وینځې وي ویستان واله محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته خو ویلن ابوجهل ډېر بد رد وي نو ده روټۍ موټۍ په ځای پرېښو ولاړو. ابوجهل یو جرګه کې ناست و ده سره لنده وه د ښکار نه لنده یې اوچته کړه ابوجهل یې په دې سر باندې ووهلو او ورته یې ویې خان تا زما واره ته بد رد ویلي نن نه پس زه مسلمان یم. لاس اخلاص او توره دي پښتانه وایي لاس اخلاص هغه ورته یې فقض ما انت قاض څه چې کولی شي زه مسلمان نو د غیرت په بنیاد نبي علیه السلام ته ډېر ګران و نو دی د حبشي دا د ده قاتل دی نو دی صرف وجلی نه و زړه یې تېره ایسته و غوږونه او خاص اندامونه دا کې ټول پرې کړي و کټ کړي و نبي علیه السلام ته په هغې باندې ډېر درد میلاو شوی و دومره دک ورته میلاو شوی چې نبي علیه السلام چې وکتل نو وی زه به د اویاو کافرانو سره دا نخره کوم د دې خپل تره په بدن کې څو کافرانو سره الله تعالی ورته خبردار پیغمبر نه زیاتې به
نکې بیا نبی علیه السلام معافي وغوښته خو دومره دوم ورته رسېدلی و چې د الله پیغمبر خو رحمت للعالمین دی خو چې اتره حد ته یې وکتل نصیب یې وي د اویاو کافرو سره به دا نو دغه حبشي دا د دې امیر حمزه صاحب قاتل دی نو دی هم د جرګې په شکل راغی دا ټولو نه ادنا صحابي دی ځکه چې دی رالو نبي علیه السلام ته یې ویل الله پیغمبر که حبشي ما وایي قبلي وایي زه حبشي یم نبي علیه السلام ورته ویل ته حبشي یم حربي وي یا وایي زما تر سره دا نفرت تا کړې وه وي یا وایي ښځه ایمان خو دې قبول دی خو یا مهرباني به وکړي ایمان دې قبول دی خو یو مهرباني به وکړي چې زما مخې ته به بلکل نه راځي چې ته ما ته رامخې ته کېږې ما ته خپل تره رایادېږي بې اختیاره زما زړه ته به درد میلاوېږي نو ایمان دې قبول ده خو مهرباني وکړه ما ته مخامخ کېږه هغه وایي چې ایمان مې قبول دی په دقه یو ملاقات یې د دواړو نښانو سردار سره شوی دقه ادنا صحابي چې د دې تمامې دنیا اولیا راجمع کړي د دې وحشي د ښو خاورو ته نه رسي نو ما عرض دا کولو چې د هر یو څیز شریعت پوله مقرر کړې ده پولې نه به نو ته که نفلي نو تا ټول کالونه نه نیسلی نو په دې مسله ځان وکړې د دې میاشتې اخري 2 ورځې چې کومې شعبان په دې کې به نفلي روژه نه نیسي صحیح شوه بعضې خلک وایي زه نفلي منې نه نفلي به هم نه نیسي او د شک خو بلکل عوامو ته اجازت نشته د شک ته بس خو چې اطلاع راغله او اعلان د دم شو چې روژه که چې اعلان وشو چې اختر که بس اختر که نو ځان ته د شریعت پولې به بهرحال الله تعالی دې د عمل توفیق را نصیب کړي دا د دې میاشتې متعلق څو ضروري خبرې وې الله تعالی دې په اول ما ته او بیا تاسو ته صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي په کار نه دې مخالف هزار تقریره مناسب د حال بس یو کلام د آسان شي ای زمانہ اختصارت اختصر ای سبب تقریر کردن مختصر او چې زړه کې مینه نه وي مین بنشي د ملا په تقریرونو واخر دعوانا